بسم الله الرحمن الرحیم. پرون 7/10/2024 سحر ټیم کې ایس ای فاروق خان ته چې د دیوانه چوکۍ انچارج د اطلاع ته میلاو شو چې داسې یو اجنبي کس دی او هغه یو ماشوم اغوا کوي. په دغه اطلاع باندې هغه فوراً چې کوم دی سره د پبلک لاړ او هغه سړی ګرفتار کو او ماشوم یې ریکور کو. دغه سړي خپل نوم محمد نواب ول دی سید نواب سکنه ډاګی صوابی. که داسې د عوامو او زموږ پولیس د بونیر دا په یو پیج انشاءالله داسې مسلې به نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې مقدمه رجسټر شو انویسټیګیشن ته تفتیش ته حواله شو، د انویسټیګیشن انچارج ما په خپل تفتیش شروع کو. موقع ته لاړم، د هغې نه بعد بیا ما ملزم انټاروګیټ کو. موږ ملزم ته شپې تر ناوختې پورې ملزم انټاروګیټ کو. خو د ملزم په انټاروګیشن کې تر اوسه پورې موږ ته داسې دغه مخې ته رانه چې یار د سره بل نور څه کسان شته یا ګینګ شته، نو دا پکې تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. چونکې په ویډیوګانو باندې چلیږي، خو زموږ د ملزم د طرفه زموږ سره لا داسې ثبوت نشته چې یاره د سره یو کس هم شته، د سره څوک لا ثابت شوي نه دي. مزید نن مو له حراست اخیستی دی، مزید تفتیش کوو، انټاروګیشن به کوو چې مخې ته راځي، نو بس هغه بیا صحیح صورتحال وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپلې علاقې په حواله خبره وکړم چې زمونږ د بونیر عموما ټول عوام چې دي نو دا زمونږ سره اوږه په اوږه کومک کوي او په هر ځای کې د پولیس سره څنګ تر څنګ ولاړي. په پرونی واقعه کې زمونږ سره د دیوانه بابا دغه ایریا چې کومه ده یا په دې لارې باندې د ګاډو کې سواره کم کسانو نو ډېر زیاته مرسته ملګرتیا کړې ده. د دې مرستې ملګرتیا نه دا واضحه ده چې د بونیر پبلک او د بونیر پولیس په یو پیج دي او موږ به انشاءالله د هر هغې ناوړې پیښې مخنیوی کوو کوم چې زموږ مخې ته راځي. زه د دې وقوعې په حواله باندې چې کومو ملګرو پرونه د پولیس سره لاس کړی دی د هغې ټولو شکریا ادا کوم او د خپل عوام نه دا مزید هم توقع ساتم چې پر روان وخت کې په داسې ناوړو پیښو کې به زموږ سره مرسته ملګرتیا کوي. فلحال په دغه ایریا باندې داسې څه قسمه ګینګ او دا موجود نه دی. عوام دی بالکل خپل تسلي بخش خوب کوي. مونږ به د هغې سره هر وخت اوږه په اوږه ولاړ یو او چې څه داسې ناشنا خلک ویني نو زمونږ سره پرون هم مرسته کړې ده. بیا تم تمه لرم چې مونږ به بر وخت خبرې او مونږ به د هغې په معمولي اشاره باندې ځان رسو. ډېره مننه.